الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولي صبر ما هتشي كتاب ترى ما هتشي دا مرګره ځان سره دا کړه مرګره علماء کرام درته له درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانې کې پرون موږ وضاحت وکړو چې د ملحدینو کم پنځم قسم کم یو مولسبانو کم چې الحاد نفسیاتی وي ملحدین نفسیاتی وضاحت وشو او بیا دا هم وشو سلور الفاظو او کم یو دینو مذهب او منهج او بل څه شو مسلک د دې وضاحت وشو بیا د ملحدینو نظر د مذهب په اړه کې چې و دا غي وضاحت هم وشو چې موږ د مشهور فلسفه او اقوال باندې کې پیش کې چا کې د کانټ او د شانته کې شوپنهار او داسې د نورو فلسفو اقوال موږ د مذهب په اړه کې پیش کړل. نن موږ راځو موږ وایو چې د الحاد خو د قدیم زمانه نه را روان دي برسبانو. اوس تاسو الحمدلله د الحاد مبادیات پیژندلې دي. د الحاد څورته د هغه لپاره مفید اصول تاسو پیژندلې، داوا جواب داوا تاسو پیژندلې، د مغربي فلسفه تاسو د هغه شاخونه پیژندل. اوس دلته موږ وایو چې دا جدید الحاد څه شی دی. الحاد خو د قدیم زمانه نه را روان دي، خو دا جدید الحاد دا یو منظم شکل کې جوړ شوی دی. نو موږ وایو چې جدید الحاد ابتدایي دور کوم یو دی، د دې بوز بیان کو وضاحت بس کو. د جدید الحاد ابتدایي دور د کوم ځای نه شروع شوی دی دا غي وضاحت وکړو. نور څه کتاب کې موجود دی، مولوی صاحب عبارت شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د جدید الحاد ابتدایي دور د هدي قدیم په ټوله زمانه کې مذهب مغربي قوم باندې سواد ورته شوی دی. شابه سدري هدي قدیم د نشاط ثانیه او د جدید شابه سدا خبره خو مزد کړی دی مولوی صاحبانو. د هدي قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب پاتې شوی دی. د هغه زمانه د کومه چې قبل از تاریخ نه شروع ده د قرون وسطا اخري صدۍ پورې ده، یعنی د 15مې صدۍ پورې د 15مې صدۍ زمانه پورې هدي قدیم وایي. او د دې احد خصوصیت موږ ویلو کنه چې دې کې مذهب تسو اهمیت حاصلو. مولوی صاحبانو مذهب تسو عبارت به مخکشه هغه قدیم یونانی مذاهب او بت پرستی مذاهب او ستاره پرستی او مذهب یا آسمانی مذاهب او یا نور مذاهب د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب او د 15مې صدۍ نه واخله تر 18مې صدۍ پورې زمانه ته عهد نشاط ثانیه وایي. نشاط ثانیه ورته ویل کېږي. دغه د جدید الحاد ابتدایي دور دی. مولوی صاحبانو چې دلته د هیومنزم فلسفه مروته دوی د سوکو مذهب د قید نه آزاد سوکو ځان آزاد کو. بیا موږ دین وروسته وایو چې د جدید الحاد پیدا کېدو دا خو ابتدایي دور شو کنه. د جدید الحاد پیدا کېدو وجوهات ابم بیانو ها مخکې زده خیره دا عهد دی چې د دین جدید الحاد ابتدا شوی دا د 18مې صدۍ نه د 18مې صدۍ د وسط نه واله تر د زمانه 2000 پورې دا د مغربي فکر دریم عهد دی او د جدید عهد جدید وای. دا دریم دور دی او د تسوي عهد جدید وای. په دې کې الحاد فلسفه ډېر په تیزی سره خورا شو. په دې زمانه کې عهد قدیم او د عهد قدیم عبارت یو په دې زمانه د عهد قدیم کې د مذهب د ګستاخۍ په جرم ډېر فلسفه قتل شوي. هغه وخت چې مذهب کله غالب نو هغه بس کول څوک به بازار باندې حاوی کېدو ته نه پرې وسو. اول چې کوپرنیکس نظریه پیش کړل چې کائنات مرکز چې د څه شي د اسمکه نور دی نو هغه به څه کوی ته بدعتي هغه به توبه وستل ځه او غلیلو څه کو بیا غلیلو بیا عمر قید کو پوښولې او دغه شاته کې قبل مسیح کې کم چې سقرات تیر شوی دی نو تاسو د مقولاتو په کتابونو ویل چې له څور کړو سقرات څوک د چا استادو دا د افلاطون استادو ها دا د ارسطو استادو شابه سیده شانته کې سبق یاد وي مولوی صاحبانو. نو سقرات قبل 399 قبل مسیح تیر شوی دی. دته د مذهب په جرم کې پانسی ور کړی دی د کړي سو د 1000 ور کړی مولوی صاحبانو. دویم نمبر غلیل د ستاره د سیارو د گردش په اړه کې د قبل مسیح نه دوه نظریې را روانې وي. یو د بطلیموس نظریه و یو د فیثاغورس نظریه و. د بطلیموس نظریه و چې مرکز د کائنات څه شی دی ځمکه ده. عیسی او عیسایانو دا خپل چې عیسی علیه السلام دنیا ته راغلی دا مرکز دی. فیثاغورس ویل چې مرکز څه شی دی هغه نور دی. نو هغه دا نه منله. نو کله چې غلیل د دوربین په ذریعه وکتل د کوپرنیکس دغه وکړو څه وکړو تصدیق وکړو
تایید وکړو دغه شانته کې د فیثاغورس تایید وکړو نو هغه به څه کوو مرقې د دغه عبارت د عبارت یو مخکې شابه دویم ګلیون د سیارو گردش په باره کې قبل مسیح دوه نظریې موجود وي. یوه نظریه بطلیموس وه، هغه ویل چې ځمکه د کائنات مرکز ده، او دویمه نظریه فیثاغورس وه چې ځمکه او نورې سیارې د لمر نه غیر چاپېره ګرځي. د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان وه چې ځمکه د کائنات مرکز ده، خو کله چې جدید فلاسفو تحقیق وکړو هغه د فیثاغورس نظریه صحیح وه چې ځمکه د کائنات مرکز ده. نو په دوی کې اوس مرکز ته په کائنات کې کنهشته دی، اوس د سره مرکز نشته شابه. اوس دا د چا ویلې ایډن هیبل چې کله نظریه پیش کړل په 1929 کې چې کائنات کې د سره یو مرکز هم نشته. ګور اسلام هغه مزاحت کړو چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ورځ په ورځ باندې داسې کېږي پراخه کېدونکی دی او دوی اوس ثابت کړله. لکه اوس موږ په دې باندې درسونه کړي دي هغه مخکې موجود دي ماشاءالله ستاسو یاد دي مخکې زه د خیره نو په دوی کې ګلیول باندې چرچ الزام ولګول چې تاسو بدعت ایجاد کړل ځکه د بایبل نظریې چې خلاف نظریه پیش کوي. نو هغه د عمر قید سزا ورکړه چې په حقیقت کې په کال 1642 عیسوي کې وفات شو. د دې جرم دا و چې دا نظریه پیش کړې وه چې ځمکه د کائنات مرکز دی. د بایبل نظریه چې ځمکه د کائنات مرکز دی، نو په دې باندې د بدعت الزام ولګول. شبانو دا چې کله د جدید تحقیقات دوی کولو کنه نو د عیسایانو پادریانو ته په خپل فلسفه ویل چې تاسو د بایبل په دې دا کې تعویلات کوي کې خرابې کوي او رښتیا خبره وا. نو هغه خو څورته وي ته په دا کې څه تعویلو کې ته په ترجمه کې څه تعویلو کې. اوس ګوره اصل کتاب ماخذ موجود نه دی، سوریانی ژبه یونانی ژبه کوم چې دی کوم چې دا تورات او انجیل په کې نازل شوی هغه ژبه اصل کې وینه کتاب اصل شکل کې موجود نه، نو تعویل بس نه وږي. اوس د اردو والا کې شپږ ترجمه دي، یو لفظ کې نسبت ابراهیم علیه السلام ته ما په خپل باندې دا تورات کې عهدنامه قدیم کې مکه سیم ټو سیم ما سره دوه درې نسخې موږ پیدا کړې دي. یو کې نسبت دغه ته کوي یا ابراهیم علیه السلام ته کوي د یو لفظ نسبت، بلکې حجره ته کوي، بلکې ساره علیه السلام ته کوي. بس داسې نو ما تاسو سوچو کې داسې اوس که قرآن په شان ته کې یو محکم کتاب دوی سره موجود وي چې په اصل ژبه کې موجود وي نو دوی به کې بیا څه تعویل کړي وي. نو اوس چې خپل شیخ خود ساخته په دې کې به څه تعویل وکړي لکه ډاکټر مورس بوکای چې خپل تحقیق وکړي چې راته خو د سره دغه نه خلاف د څه شه دی د کې چې د فلکیات او متعلق سونه آیاتونه ټول څه دي مولوی صاحبانو د خلاف دي کنه مولوی صاحبانو د مشاهده او د څه شه دی د قوانین د فطرت نه خلاف دي. ښه اوس راځو موږ وایو چې جدید الحاد څه چیز دی. د جدید الحاد د پیژندل دا ضروري دي. وضاحت اول وضاحت جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی چې الحاد یو عقیده وګرځیده، دا اوس یو مستقل مذهب جوړ شو او یو دعوت جوړ شو او نور مذاهب خپل مد مقابل په باطل باندې ګڼي او مناظرې ورسره کوي. د ماهرین سماجیه مطابق یو انسانان د ملحدین دی او د ټولو د دنیا څخه 500% جوړیږي. د ټولو زیات ملحدین د بچین کې تقریبا 30 کروڑ انسانان وای شولې. اول دا اول وجه موږ بیان کړي چې دا اوس مستقل یو مذهب وګرځیدو. قدیم ګوره قدیم الحاد چې دا وای به اشکالات او بس انفرادي بو یو انسان به ملحد شو اشکالات به راغله د امام صاحب سره مناظره مشهور ده او درې سوالات یو کس راغوي چې الله تعالی نه خواسي دي او الله تعالی اوس د وخت کې څه کوي او الله تعالی مخچیر طرف ته چې هغه جوابات ورته علماء کرام ورکړو. نو هغه وخت کې دا یو مذهب نو ګرځیدل، اوس دا یو مستقل څه شه دی مذهب ګرځیدل دی. ملجبانو دا څه کوي مد مقابل دا چې څونه مذهب دي هغه څه شه دي په باطل باندې ګډو دوی سره مناظره کوي. دویم نمبر جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی. څنګه چې مغرب پیدا کېدو زیر تاسو ته پته ولګي چې دا د کومې معاشرې نه راوته دی. دا د مشرقي معاشرې پیداوار نه، دا پیداوار د چا دی؟ د مغربي قوم پیداوار دی. او دا د دې غټ فلسفو کې لکه دا موږ چې ویل اشتراکي نظام باندې چې د کارلت مارکس د خپل باندې څه شو موږ نه ویل چې دا ملحد او دهری نو چې دهریانو نو فلسفه د دهریت شروع کوي نو خامخا نه بس خلک ملحدین کیږي. څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړی شوي څیزونه ټولې دنیا ته ورسول همداسې الحاد هم ورسو. اول د مغربي دنیا ژوند پیژندل ضروري دي. د دې په باره کې وضاحت مخکې تاسو وشو چې د مغربي فکر فلسفي بنیاد د هغه د هیومنزم فلسفه ته هیومنزم ته څه وایي بولې زبانو د پښتو څنګه ترجمه کوو اسانه کې شابه سه انسان پرستی ته وایي. انسان باندې ایمان راوړل ته هیومنزم وایي چې دا انسان د ټولو نه بالاتر دی. دې باندې چې ما فوق الفطرت د هستینه شي چې تاسو کې چې دا خدای او دا بد چې
ته ښه ګڼې دا ښه دی او څه چې ته بد ګڼې دا بد دی. شاباس. بیا د هغې مختلف شاخونه دي. یو پکې ایتیزم دی. پنځم نمبر کې موږ څه ویلی ایتیزم هم ویلی که نه مولوي صاحبانو؟ دا د هیومنزم د فلسفي تصور د خدای نه انکار کولو ته وایي. مولوي صاحبانو وضاحت مخکې هم تېر شوی بیا راغو. هر ملحد چې وي دا هر یو ملحد او دهري دا هیومنست کېدی شي. البته هر یو هیومنست ملحد نه وي ځکه بعضې هیومنست پکې ډیسټ وي، بعضې پکې متشکک وي چې انګریزي ژبه کې ورته څه وایي اګناسټک ورته وایي، او حتی چې بعضې هیومنست مذهبي هم وي چې په دور حاضر کې اکثر عیسایان دا کرسچن هیومنزم دي. دریم دور چې دی نو د جدید الحاد تاریخي وجوهات په تفصیل سره بیان شوی. څلورم د دې بنیادی وجې دي کوم چې په الحاد څه شي په مغرب کې الحاد خور شو. د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې فرق څه شي دی؟ تاسو یو چې الحاد د قدیم زمانه نه را روان دي نو تاسو را څوک سوال وکړي چې جدید الحاد او قدیم الحاد کې ته موږ ته فرق بیان کړه. د الحاد مفهوم او معنا تاسو ته بیان شوله. لغوي معنا په الحاد سره یو طرف ته کېدو ته وایي د صراط مستقیم پرېږدي او څه شي چې سړی ګمراه شي. لغوي معنا سره خو داسې کوي. او د اصطلاحي تعریف موږ څنګه وکړو؟ الکافر بالله وبالادیان کلها. د عبادات تعریفات به یاد ساتئ، زموږ ذهن هم کچه کېږي وزي راوځي. نو مولوي صاحبانو د ټولو مذاهبو نه انکار کولو ته او د الله د وجود انکار کولو ته دې ته څه وایي؟ دې نه انکار کولو ته ملحد وایي مولوي صاحبانو. د الحاد مفهوم او معنا تاسو مخکې بیان شوي ده چې د مطلق مذهب نه انکار کول ته وایي. نو دلته یو سوال دی چې جدید الحاد څه څیز دی؟ جواب جدید الحاد هم په خپله معنا کې یو الحاد دی، یعنې د الله تعالی د وجود نه انکار کول ته وایي. لیکن د دې الحاد د هغه اولني الحاد سره فرق شته دی. فرق شته دی. اولنی فرق چې دی هغه څه شی دی؟ هغه انفرادي او د اجتماعي دی. عبارت او شابه د اول زمانې دهریت او الحاد چې و هغه انفرادي او اجتماعي دی او دا اجتماعي دی. یعنې هغه فتنه به انفرادي وه. د هغه ملحد به چې کوم اشکالات اعتراضات و هغه په خاص علومو باندې نه و، یو نیم اعتراض به یې کولو او هغه یو غیر منظم الحاد و. لیکن د کله چې جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دوی یو منظم صورت اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده د دوی اجلاسونه کېږي، دوی یو ملت جوړ شوي دي چې کوم ځای کې دوی سره زیاتې وشي نو ټول ملحدین ورپسې اواز اوچتوي او د هغې دپاره احتجاج کوي. دوی یو مذهب او یو ملت او یو قام جوړ شوی دی. سبا وخت کې الله دې معاف وکړي. دویم فرق څه شی شو؟ اول فرق دا مولوي صاحبانو چې دا اوس څه شی دی؟ هغه انفرادي او دا اجتماعي دی. دا اوس یو منظم صورت دی اختیار کړی دی او دا خلک پکې اکثر شامل دي. دویم فرق د جدید الحاد د قدیم الحاد سره هغه دا دی کوم چې قدیم الحاد و هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه و، فرضي اشکالات اعتراضات و. او کوم چې جدید الحاد دی دا مبني په ساینس باندې دی. د دې نه وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی، د ټکنالوژۍ دور دی. د دې علومو د وجې دا په زیاتېدو دي. بنیادي د عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه ګمراه کېږي او دا خطرناکه فتنه ده او د دې مقابله مشکل کار دی. علماء کرامو ته پکار ده چې دې ته توجه وکړي. مولوي صاحبانو د عقلي علومو باندې څه شی دی مبني دی؟ مولوي صاحبانو د نه وروسته د ساینس فلسفه ده او موږ دوی ته وایو یار تاسو ښه جاهلان هستئ. د ساینس کار د مادې سره دی او د مذهب د غیر مادي امورو نه بحث کوي. نو دته مذهب ساینس ته چا اختیار ورکړی چې دا څوک په الله باندې اعتراض وکړي، په مذهب باندې اعتراض وکړي؟ نو دا خبره د دوی څه شی ده؟ غیر معقوله ده. د ساینسي مقدماتو نه مذهب ثابتول دا خلاف عقل دی. په دې موږ وضاحت مخکې کړی تیر شوی دی. د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات دي. څه شی دي؟ درې وجوهات دي. هغه وضاحت موجود دی. د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات دي. اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت، دویم د ساینس د علومو ترقي، دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل. د جدید الحاد پیدایش د مغرب نه شوی دی. شاباس. مغرب کې د عیسایت ډېر په زور او شور سره حکمراني وه. حکمران به هم د پادري تابع و. د پادري د مرضۍ نه خلاف به هیڅ نه شو کولی. عیسایي مذهب چې و هغه په خپل اصلي شکل کې نه و پاتې شوی. هغې کې پادریانو او عیسایانو د ځان نه قوانین جوړ کړي وو. په ظاهر خو آسماني مذهب و لیکن په حقیقت کې دا اوس یو زمیني مذهب جوړ شوی و. خلکو د ځان نه جوړ کړی و او انسان چې کوم څیز هم جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو او د ټولو زمانو دپاره مفید نه وي. دا خود ساخته مذهب چې و او نوم یې ورته عیسایت ایښی و، کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف و او په هغې کې غیر فطري پابندیانې موجود وي. نو خلک د مذهب نه بیزاره شول. اول تحریک یې شروع کړو د اسلام مذهب په نوم. دا تحریک چا شروع کړو لکانو؟ ماټر لوکا. شاباس. د پکې دا تحریک شروع کړو او نه وروسته بیا دوی څه شی شو مولوي صاحبانو؟ د اسلام مذهب په نوم او دا تحریک ماټر لوتر شروع کړی و.
شروع کړی او دا یې د دې لپاره شروع کړی چې خلک د پادري د ظلم نه ازادي حاصل کړي. په دې کې د دوی د مذهب نه انکار ونه کړو، بلکې دوی وویل چې د بایبل تشریح د هر سړي حق دی چې ځان پرې پوه کړي. مارټن لوتر سل اعتراضونه کړي وو او دا یې ورته د کلیسا په دروازه باندې ځوړند کړي وو او د وخت حکمرانانو هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه، ځکه هغوی هم د پادري نه تنګ وو. نو معاشره د پادریانو قید نه آزاده شوه، عوام د کلیسا، بایبل او پادري نه لرې شول. دوی په مزه مزه د الحاد په فتنه کې اخته شول. پوه شوئ مولوي صاحبانو؟ اوله وجه څه شی وه مولوي صاحبانو؟ هغه د کلیسا او د چرچ ظلم و. دا خلک ناخوانده و، په جهالت کې به وخت تېر او د رهبانیت والا و. ما د دومره پورې رهبانیت والا و که نه چې هغه بایبل تشریح ته نه پرېوستل، چې خپل د بایبل انعاسو کې تلاوت وکړي دې ته نه پرېوستل. او یهودیان چې وو هغوی خو به اووه کاله پس هغوی ته څه شی شوی و، هغوی له تعلیماتو کې دا چې اووه کاله پس به دې تلاوت کوي، ټول به راجمع کېږي او تلاوت به یې کوئ. یو واحد اسلام دی چې الحمدلله د اولې ورځې نه څه کوي، بچي ته څه کوي، د تعلیم درس ورکوي. مولوي صاحبانو نو دا جدید الحاد چې را پیدا شو مذهب وګرځېدو، اوله وجه پکې خود ساخته عیسایت و، د مذهبي طبقې څه شی وه، ظلم و. ځکه چې هر څه به د ده تابع وو، په څوک جنت ته تللم غواړي نو پادري په رضا باندې جنت و. اوله وجه د کلیسا د جرم، د ظلم او جبر وضاحت. اوله وجه د الحاد دا هغه د کلیسا ظلم او جبر دی. خو دا خبره یاد ساتئ چې په مغرب کې د کلیسا بادشاهي وه، نو هغه د دوی خراب او تحریک زمانه وه. تحریک زمانه وه. کله چې دوی د کلیسا نه آزاد شول نو دوی د دنیا په لحاظ ترقي وکړه. نو د هغوی نوي نسلونو دا وویل چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ دی. او نن سبا داسې خبرې دلته زمونږ دا دیسي ملحدین هم کوي چې مذهب د ترقۍ په لاره کې رکاوټ جوړ شوی دی. نو موږ وایو ورته چېرته د عیسایانو خود ساخته دین او چېرته دین اسلام، چېرته پاک اسلام، چېرته چې د څه شی دی د ترقۍ ضامن دی. مولوي صاحبانو دوی اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کوي. داسې ویل پکار دی چې عیسایي خود ساخته مذهب د ترقۍ دپاره رکاوټ دی. اوس دا په اسلام قیاس کول ډېر لوی ظلم دی، ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپله مقرره کړي دي. کله خو اندلس موجود سپین د مسلمانانو په لاس کې وو چې ټول مغرب ته رڼا حاصلوله، هلته خو د اسلام حکمراني وه. دا خبرې هغه خلک کوي کوم چې مغرب نه متاثره دي. کوم چې متاثره دي نو تاسو به دوی ته ووایئ چې دوی چې ترقي کړې ده د مسلمانانو په کتابونو باندې کړې ده. د ارسطو فلسفه د یونان نه چا منتقل کړه عربۍ ژبې ته؟ مسلمانانو منتقل کړله. بیا د عربۍ ژبې نه دوی څه وکړو؟ دوی بیا د فرانس ته فرانسوي ژبې ته او انګریزي ژبې ته دوی ته دوی څه کړو؟ منتقل کړه. زمونږ د اکابرینو کتابونه، زمونږ د مسلمانانو د مؤلفینو کتابونه اوس هم د دوی په لابرریانو کې پرتې دي او باقاعده د دوی په یونیورسټیانو کې په نصاب کې شامل دي. مولوي صاحبانو دا دوی چې ترقي کړې ده نو زمونږ د کتابونو نه اخذ کړی ده. شاه لویس چې ویلي چې تاسو د ارسطو فلسفه منتقل کوئ نو هغې سره د چا فلسفه منتقل کړئ؟ د ابن رشد فلسفه هم څه وکړئ چې دا هم الحمدلله 3 ځوانان تېر شوي دي، معلم اول او معلم ثانی او ثالث. یو پکې ارسطو دی او دویم پکې څوک دي؟ 2 مسلمانان نه دي، فارابي او ابن سینا. دویم فارابي دی او دریم څوک دی؟ ابن سینا. نو الحمدلله دا خو زمونږ مشرانو فلکیاتو کې ترقي کړې وه. په دې جدید ساینس بنیاد هم اسلام دوی له برابر کړی چې نن په دوی څه کوي؟ خبره د بنیاد برابر او لتا ته بنیاد برابر که نو اوس په ته مخکې روانې. نو اوله وجه د کلیسا ظلم او جبر، دویمه وجه د الحاد د خورېدو هغه د ساینس ترقي ده. د الحاد د خورېدو هغه د ساینس ترقي ده. ساینس د خارجي اشیاو نه بحث کوي. دوی د مشاهده او تجربې په بنیاد خبرې کوي. اول دوی سوچ کوي او بیا مشاهده کوي. خارج کې چې کوم څیز د دوی په ذهن کې راشي صرف هغه مني. دوی چې کومه تجربه کوي دې ته ساینس وایي. د ساینس قوانین د مشاهده او تجربې نه ثابت دي. چې کله د مشاهده او تجربې دا خبره مشهوره شوه چې د هر څیز په باره کې به تجربه کوو او مشاهده کوو، نو دا یو نفسیاتي مسله جوړه شوه چې د هر شي د پیژندلو آله دا ده چې د هغې د مشاهده وکړل شي او یا یې په تجربه کې راولي. چې کله دا خبره په مذهب باندې راوستله نو په مذهب کې خو د تجربې او مشاهدې خبرې نه کېږي، دلته خو د غیب په خبرو باندې یقین کول دي. او دوی خو دا قوانین جوړ کړه چې د هر شي به یا مشاهده کوي یا تجربه به کوي راولي. مشاهده کې راغلل نو بیا شته، او که مشاهده او تجربه کې رانغلل بیا یې کار کول شروع کړل. نو د دې وجې نه د دوی الحاد په لاره روان شول. دا غلطي زموږ د دیسي ملحدین هم کوي. دوی هم دا وایي چې موږ به هغه وخته پورې نه منو تر څو پورې چې د خدای جل جلاله موږ ته ثابت نه کړي. د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې ثابت معنی ده چې موږ ته خدای جل جلاله وښایه، او دا یو بنیادي غلطي ده چې د یو شي د ثبوت لپاره د هغې مشاهده وکړی شي. الله تعالی خو په مشاهده کې نه راځي. دوی انکار وکړو نو ساینس د الحاد د خورېدلو یو لویه ذریعه شوه. شاباس.
سوال د ملحدین نه مذهب غیر مادي سیز دی دا د ساينس د مادي علومو ته د سترس نه ماورا دی ساينسي علومو ته هیڅ حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي د دې داسې مثال دی لکه څوک چې اعتراض وکړي چې د انسان ذهن تیز دی که رڼا تیزه ده نو جواب به ورکړي چې ذهن غیر مادي سیز دی او رڼا مادي سیز دی د مادي سیز تشبیه د غیر مادي سره ورکول جایز نه ده همداسې د مادي سیزونو پیژندلو علی باندې غیر مادي سیز نشي معلومولی ساينس ته هیڅ حق حاصل نه دی چې څوک دا په مذهب باندې اعتراض وکړي. موږ درته وویل کنه د دې طریقې کار جدا دی او د دې د دوانو طریقې کار کې فرق دی. ایو د تجرباتو په بنیاد باندې کیږي او بل د عقایدو په بنیاد باندې کیږي. د ساينس نظریات بدلېږي را بدلېږي. ما په خپل باندې د اوس اقبال چې کوم اعتراضات کړي چې موږ د دې سلو پنځه وجوهات ذکر کړي چې د ساينس او د مذهب طریقې کار یو نه دی چې په یو بل باندې څوک اعتراض وکړي. لکه ما ډاکټر ماته ویل چې ما په ساينس په دې کې دا ساينسي خبرو تر هغه موږ ته غزر رډار رفتار تیز دی کده ذهن سړی کش شو کنه سړی سوچ وکړي اور در ګوره د ذهن چې د غیر مادي سیز دی په سکند کې ارشته رسیږي تصوردار شو که ورسې کنه او رڼا خو به رفتار کې زیزي بس سکند کې بس سونه رفتار وکړي سونه رفتار کوي رڼا 3 लाख किलोमीटर 1,86,000 میل جوړيږي دونه رفتار کوي دنه خو دا رفتار نشي کوله او ذهن نو دا اوس کته وی چې لګر نو د رڼا رفتار نه د ذهن رفتار ته ته ویل د دې تشبیه د سره صحیح نه د مادي چیز دی او د غیر مادي چیز دی بل جبر پوه شوي او د کې نور هم ګڼ مثالونه موجود دي تاسو ذهن ته بیا راځي د الہاد د خوردو درې موجه هغه څه دی دلته فلسفه په کې راوتلې موږ درته ویل کنه دوی چې په مزه مزه د قید نه آزاد شو په دوی کې دوه ډلې پیدا شولې سو یو تجربه پسند او بل عقلیت پسند نو دوی ویل چې اوس خو موږ د مذهب د قید نه آزاد شو اوس به موږ ترقی څنګه کوو موږ به اوس علم څنګه حاصلو موږ د وګوره علم د وحی په ذریعہ راغلی دی د وحی ټول علوم موجود دي زمونږ هر څه محفوظ دي دوی سره وحی نه و خو ساختي ځایونه دوی به ویل چې دوه ډلې وي چې یو تجربه پسند شو او بل عقلیت پسند شو نو دوی دا فلسفونه چې دوی دا فلسفه پکې راوتل نو دوی د الحاد په طرف باندې روان شو او د اوس د دور حاضر کم چې جدید الحاد نو سلورم وجدا دا چې دا اوس علمی الحاد نه دی او عملی الحاد جوړ شوی دی چې دی عملی الحاد دی په دې زمانه کې ملحدینو ته د څه دلیل نه دی ملو شوی چې دوی د مذهب نه انکار وکړي د پیشن د پاره څه کوي په اسلام باندې او په مذهب باندې ځکه دا اسلام به تا پابندۍ سبا کوي اسلام تا پابند ګرځوي او الحاد سړی آزادوي اوس هلکه بازار د لیبل د الحاد ولګو نو که ته چرس کې او که ته پوډرس کې او که ته شرابس کې او که ته هر څه کې تاسو ته پوښتنه کوي نو اسلام د اسلام دغه پړی ځان د دې وجې نه وباسي چې څه وکړم ازادي حاصله کړم هلکه زه ځان ته لیبلر وایم هلکه روشن خیالي وایم سیکولر نظریې والا موږ سوشلیست نظریې والا بس چې دی ویلو ځان یې څه وکړو د مذهب د قید نه آزاد کوم ملزمان او عبارت یو مکه درې موجه د الحاد د خورېدو هغه دا چې د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو او رسمونو رواج شروع شو مغربي دنیا چې کله د مذهب د قید نه آزاد شو نو په هغوی کې بعضې ذهینترین فلاسفه پیدا شو په 18 اتلسمه او 19 صدۍ کې لوی فلاسفه پیدا شول او د دې فلسفو د فلسفو نه هم ډېر خلک الحاد طرف ته روان شول یعنې درې موجه د دې فلسفو د وجې نه ډېر خلک ګمراه شول ځکه دا فلاسفه اکثر ملحدینو په دې کې خاص طور دوه درجې فلسفې راځي یو د جدیدیت فلسفه ماډرنیزم او دویم د مابعد جدیدیت فلسفه پوسټ ماډرنیزم شابه پوسټ ماډرنیزم څنګه درې لري مولوی صاحبانو ویل دي بار ویلې پوسټ ماډرنیزم وایي چې دا جدید څومره جدید کې څونه فلسفي ایجاد شوي دي هیومنزم سیکولرزم سوشلیزم کوم دام څه اصول لري دا مذاهب اصول لري ټول لري که بس د پوسټ ماډرنیزم یعنی څه چې ته رښتیا غړې بس دقه کوه شابه سي ګوره متوجه شوی په دې کې خاص طور باندې دوه درجه فلسفه راځي یو د جدیدیت فلسفه چې کوم ته ماډرنیزم وایي سوې او دویمه د مابعد جدیدیت فلسفه د پوسټ ماډرنیزم فلسفه ده دوی دا د 20مې او د 20مې د 20مې صدۍ پیداوار دي د ماډرنیزم فلسفه د 19مې صدۍ نه پیدا شول چې د 15مې صدۍ نه د 19مې پورې نشاط ثاني او دغه وخت دوی را پیدا شو د دې فلسفي 300 کال په مغرب باندې راج کولو د دې اوس هم څه باقیات پاتې دي په ماډرنیزم کې ډېر شاخونه دي لذت پرستی ده پکې چې دې روشن خیالي ده پکې جمهوریت ده پکې او مولوی نو داسې نور ډېر خو د ماډرنیزم بنیادي فلسفه چې دا د هیومنزم فلسفه راشي دا موږ درته ویلو چې هغه او دوی وایي چې انسان آزاد دی چې او د آزاد کېدو مطلب دا چې د انسان نه بالاتر کوم قوت نشته چې دته وایي چې دنه تاسو کې چې دا خیر د اختیار کو شر دی دا پکوه
بلکې انسان په خپل خیر او شر تخلیق کولو کې آزاد دی. موږ ویلو دا خو د اسلام د مطابق دا نظریه د کفر ده، ولی په اسلام کې تا ته اختیار درکړل شوی دی، تخلیق شوی دی د خیر او شر څه شی دی معلوم شوی دی چې دا خیر دی او دا شر دی، صرف تا ته اختیار درکړی دی. او په هیومنزم کې داسې نشته دی، وایي که څوک جومات ته لاړو د ځان له دا خیر وګڼلو دا هم ټیک دی، که یو سړی شرابخانې ته لاړو د هم ځان دپاره دا خیر وګڼلو دا ټیک دی، نو دا کفر دی او که نه دی؟ بعضې خلک دې نه دی خبر وتا ته دا به اسلام ثابتوي، دا خبره به غلط دی. نو په مډرنزم کې دا دی چې څوک په خپله خوښه مسجد ته ځي، څوک پرې اعتراض نشي کولی، او څوک په خپله خوښه شراب څښي، څوک یې منع کولی نشي او څوک پرې تنقید نشي کولی. یو طرف په مذهب باندې د عمل کولو هم ازادي ده او دوی سره هم د غلط کارونو هم ازادي ده. اصل کې د دې نه وروسته دا فلسفه ده چې هر یو انسان آزاد دی، دا د خپل خیر او شر په خپله تخلیق کولی شي. پوه شولې که نه پوهېږئ؟ د دې ازادۍ فلسفه نه یوه بله عقیده پیدا شوه چې هغه د مساواتو د ټول انسانان مساوي دي. څنګه مساوي دي؟ د سره تاسو کې مساوات نشته دی، تاسو کې د دنیا 80% د دولت 60% خلکو سره د مساوات دې ته وایي. مساوات خو دې ته وایي چې زما په معاشره کې څنګه موجود وو، چې څنګه به د عوام صفاحي تنخواه وه دونه به زما د امیرالمؤمنین تنخواه وه، څنګه به چې د عام مسلمان ژوند دونه الله دې هغه دور راولي. الله دې زموږ دا یقینا درته الله دې زموږ د حکمرانانو کې اسلامي نظام دی الله راوړي. ته وګوره چې بیا ته زه درته مساوات وښیم. زما خو دا مساواتو چې عمر رضی الله تعالی عنه ویلي که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شو ما را به تپوس مساوات دې ته وایي چې د حیواناتو په موږ خیال ساتلو. په تاسو کې کوم دی مساوات؟ اوس مساوات سره په تاسو کې شته دی نه، تاسو کې څه شی دي؟ خپل خواهش پرستۍ پسې روان دي. یقینا درته وایم بل اوس درته ما به ویلې که نه، یوه زنانه د فرانس کې مسلمانه ده، د فرانس اوسېدونکې ده، هغه په خپله خوښه باندې دا ازادي د خپل ازادۍ اظهار کوي. څه کوي؟ هغه بورکا استعمالوي، حجاب استعمالوي، چې نه پرېږدي ورته. نو څنګه تا کې ازادي ده او مساوات دی؟ هسې خلک دوکه کولو دپاره تاسو دا چغې وښیي. دوی د انساني حقوق دي، نو چې د انساني حقوق دي د انسان انساني حقوق دا دي چې دا څه وکړي، دا په خپله خوښه ژوند تېر کړي. نو ته ولې مسلمانه ښځه ته خپل ژوند ته نه پرېږدې؟ نه پوهېږئ که پوهېږئ؟ نو ولې ته خلک تاسو سوچ وکړئ، تاسو ولې خلک زه درته وایم چې زمونږ مسلمانان اکثر لږ شی دی، دوی څه وایي راځه وایي زه له نشلیټي در کوم راشه وایي ته اسلام پرېږده عیسایت. ته خو د بل مسلمان ده، نو دغه نه څه کوې؟ غلطه پیدا نه هلې. تا د دې مسلمان ازادي سلب نه کړه چې ته دا بل دې خپل دین ته اړې ته دلته تبلیغ کې. دا وګوره د دوی چې دا هندوستان ته راغلل، دوی دلته بیا خپل څه وکړو؟ دوی خو راغلي د کاروبار دپاره مولوي صاحبانو، دوی تجارت دپاره راغلي وو، کفني راوستې او بیا څه وکړو؟ بیا به دغه عیسایان رالېږل او بیا به دا خلک څه کول؟ عیسایت ته بیاړول. نو مولوي صاحبانو دوی کې ګوره مغرب کې نو هسې خلک منګه مارته ویلې منګو له موله پکار دي چې مغربي ژوند نه ځان خبر کو، دې خباثتون نو دا خپل عوام ته دې نه خبر کو چې داسې خبیثان دي، هسې موته دوکه کول لپاره دا الفاظ استعمالوي مولوي صاحبانو. چې د هر یو انسان حقوق مساوي دي، که څوک شراب زنا کوي او څوک مسجد ته ځي، دوی حقوق مساوي دي. د ښه او بد تمیز ختم شو، ځکه انسان آزاد دی. دا د خپل خیر او شر پیدا کولو کې د بل چا په کې څه کار نشته دی چې فیصله وکړي او دا وایي چې دا بد دی او وایي چې دا ښه دی او که دا بد دی. د افضل او د غیر افضل د ترجیحاتو سیسټم یې ختم کو. دواړه معاشرې په اعتبار سره یو شان دي. لکه موږ وایو که نه یو انسان نیک دی او انسان بد دی، دا په هغه معاشره کې نه ټول نیکان دي. څه دي؟ ټول ولیان دي هلته. مخکې د شا به زر زر دا انسان نیک دی او دا بد دی، دا ترجیحات یې ختم کړل. او درېیم دور چې راغی دا ترقۍ دور او نظریه راغله. د ترقۍ نظریه دا ده چې هر یو انسان د خپلو خواهشاتو چې څومره زیات حاصلولی شي، ځکه انسان د خپل خیر او شر پیدا کولو صلاحیت لري. ځکه چې څومره د ساینس علوم دی، مخکې ساینس چې وو دا یو فلاحي اداره وه، کله زمونږ په لاس کې وه. څه وه؟ د مسلمانانو چې کله په زمونږ په دنیا باندې غلبه وه نو څه وه؟ نو دا زمونږ یو فلاحي اداره ګرځولې. اوس د انسان د خواهش د پوره کولو یووالی ګرځولې ده. ځکه چې څومره د ساینس علوم دي په دې مبني دي چې څومره ډېر څیزونه ایجاد کړی شي د انسان خواهشات زر تر زره پوره کړی شي. د ماډرنیزم په فلسفې د یوروپ په معاشره کې مذهب بالکل معدوم کړو او دا فلسفه په ټوله دنیا کې په خورېدو وه. زموږ په معاشره کې هم داسې خلک شته دی چې د ماډرنیزم طرف ته اوس هم دوی د ماډرنیزم طرفدار دي. مولوي صاحبانو هم دوی غواړي چې هر یو انسان آزاد کړي. اوس دوی بله ناره ده میرا جسم میرې مرضي او داسې نورې خبرې دوی کوي. دوی وایي هر یو انسان آزاد دی، په بل دې څوک تنقید دې پتا نه کوي چې تا لکه نیک انسان نه ته مونږ نه کوي او داس نه کوي ته اسلام نه فالو کوي. نه وایي مذهب ذاتي مسله ده، مذهب پرایویټ دی، مذهب د جمهوریت ووټ دی. چرچا ته چرچا وایي بس مخکې ځه
مذهبي او ذاتي معامله ده دا سيزونه ماډرنیزم د فلسفې پیداوار دی بیا د ماډرنیزم په دت کې مابعد جدیدیت فلسفه کوم چې د پوسټ ماډرنیزم فلسفه د دا وضاحت شو د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان دا عبارت دی د پوسټ ماډرنیزم بار د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان دا او شابه چې دوی باقاعده ملحدین نه وي بلکې د کوم مذهب منونکي وي لیکن دوی خپل عقیده او مذهب پټ کړی وي او د الحاد په لباس کې په اسلام باندې اعتراضات کوي او داسې خلک به یا قادیانان وي یا عیسایان یا یهودیان وي اکثر روافض هم دا کار کوي شهزاد چې د عیسایو به ویل زه ملحد شو مرازر موږ ویل خزه ټیک شو ځان ولې ملحد ثابتو د پاره کې څوک عیسایت باندې ما راټینګ نه کی نو بدبنګ ورته به ستنه به مرتواله سم کول مرته ویل دي کنه د الحاد را چکیرو ته بس کې په مذاهب علم بدل وګور رسلي وای شولې په مذاهب علم به تاسو صحیح خبر به داغه د اصل کتابونو به خبر چې په وخت ضرورت ولا پیش کې آشا بس دوی نه خو نشاندار چې دوی به یا په صحابه کرامو باندې راځي نه قصدا د دې نه خدا د چې دوی به صحابه کرامو کردار کوشي کوي او دا شاندګي په قران کریم په دوی اعتراضات کوي دوی خپل مذهب پټ کړی وي او دا شاندګي د قادیانو په قران کریم په مقصد اعتراضات کوي چې په ماسو کې ترانځو کې د دوی نه خو نشاندار چې دوی د تاریخ په اړه کې بحث کوي او په تاریخ کې د صحابه کرامو کردار کوشي کوي دوی هم د ملحدینو یو قسم د اوقات د خلفای ثلاثه په اړه کې سو کوي اعتراضات تاسو کوي د روافض مرداران کوي به منه خو نشاندار دوی دا چې دوی په قران کریم کې په اړه کې دا عقیده لري چې دا محفوظ نه پاتې شوی د دې دعوت چلوي چې قرآن کریم کې تحریف شوی دی دوی سره د بحث اندازه په جدا وي ځکه دوی مذهبي خلک دي او عیسایان هم پکې شته دوی نشان او نښه دا چې دوی په اسلام اعتراضات شروع کړي نو سوال دا دی چې ملحدین په ټولو مذاهبو باندې رد ولې لګي په عیسایت باندې یهودیت تاسو ګوري تاسو کوم ملحد دی چې هغه پاسې د عیسایت اعتراض کړي په یو هغه سره هغه جوابات نشته ملحدینو سره هغه ورته د بایبل آیتونه ور پیش کړي چې د بایبل آیتونو کې تضاد ده 228 تناقضات په خپل منګه د رئیس الحمدلله سو نو یار چې صریح تناقضات دي چې تناقضات دي چې عام انسان دغه چې ور دي کتاب ان شاء الله دا وو دا کوي چې مخکې کتاب ورسو چې صرف تناقضات هم یو دا به کافي او په ډیپ کې به راو باسو زه به در کوم د کتاب په شکل کې به بتاته چې ور دي کې دا لیکلو دي کې دا لیکلو دي کې دا لیکلو نو تا تناقض ته سوچو کړو دوی په قران کریم کې به تقریبا 10 وی چیرې تناقضات دی ورته موږ جوابات کړی د دې پسې منظر جدا دی او د دې پسې منظر جدا دی ته اوس په بل باندې فټ کینو دا خبره تاسو غلطه ده نو سوال دا چې ته ملحد یې نو په ټول مذاهب باندې رد ولې نه کوي کله په عیسایت باندې یهودیت باندې یا نور مذاهب باندې ولې بحث نه کوي چې کله د مطلق مذهب نه انکار کوي نو په ټول باندې اعتراضات ولې نه کوي دوی نشان هم دا چې دوی په اسلام باندې اعتراضات کوي او نن زمانه کې اکثر ملحدین داسې قسم دي چې دوی صرف په اسلام باندې اعتراضات کوي او حقيقي ملحدین دي هغه ډېر کم دي مولوی صاحبانو درس دې تر ورسېدو سبب وایو چې حکم اسباب دي حکم اسباب دي چې انسان څه کوي الحاد طرف ته مایل کوي دا ضروري دي مولوی صاحبانو دا به سبب یو بل ورځ به ان شاء الله د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار به ان شاء الله به وایو دا ډېر هم درس را ورسېدو خیره کوشش کوئ درسونه اورئ